بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. څنګه چې مخکې موږ دغه خبره ستاسو مخکې عرض کړې ده چې موږ او تاسو ټول مسلمانانو په سورة فاتحه کې د الله پاک نه د هدایت سوال کړی دی. اهدنا الصراط المستقیم. الله موږ په نیغ لار باندې وچلوه او موږ په هغې باندې استقامت او نشوالی نصیب کړه. الله نه موږ ته دعا قبوله کړې ده. موږ په سورة بقره کې وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بس دغه کتاب دی چې په دې کې څه شک نشته دی. دا هدایت کې د متقیانو لپاره او د متقیانو صفات ذکر لکه بیان کړی. کله چې دا د هدایت دا کتاب موږ ته میلاو شو زموږ د هدایت دا دعا الله قبول کړه نو په دې د دې هدایت په قبولولو کې او په نه قبولولو کې خلک درې ډلې شو. د یوې ډلې تذکره خو موږ کړې ده چې هغه د هدی للمتقین راغله اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون پورې دا هغه ډله وه چې باید دوی په خپل ژبه باندې هم چې کوم دی دا هدایت قبول کړو او د زړه به هم قبول کړو. دویمه ډله چې کوم دی هغه ان الذین کفروا سواء علیهم دا آیات او په دې ورپسې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم په دې آیات کې چې هغه په ژبه باندې د هدایت د انکار وکړو او په زړه سره هم چې کوم دی څه ولګا دی ونه منو. دریم قسم ډله چې کوم دی هغه په دې آیاتونو کې د من الناس من یقول آمنا رواغله تدرکو د آخره پورې ان الله على كل شيء قدير ورته کوم دې کې ذکر کیږي دا هغه ډله ده چې په ظاهر سره دا هدایت کې کوم دې څه کومه نو په ظاهر سره اقرار وکړو لیکن په زړه سره تسلیم نه کوو چې منافقان ویل کېږي. نو منافقان څه وضاحت او تشریح متاسو ته دیږي چې کوم څه ده لکه هغه کړی ده. نو دې آیاتونه کې چې کوم دې دغه دریم قسم د تذکر کیږي دا او صفات په کې بیانېږي او سمون بیان کړی دي. څلور صفات ماته د حدیثونو بیان کړو چې د کله خبره کوي د دروغ وایي. دویم دا چې د کله وعده کوي د هغې خلاف کوي. او دریم دا چې کله د سره امانت کې خو دې چې د هغې خیانت کوي. او څلورم دا چې کله د جګړه کوي د هغې کې کنځل کوي. دا څلور قسمه د منافق علامات ذکر شو. دا اصل کې د هغه کافر منافق علامات دي لکه چې هغه په ژبه باندې ځان مسلمان چې کوم دی ښکاره کوي ایمان والا او په کې د هغه دنده چې کوم دی څه د علامات دي د هغه هماوی یو اعتقادي منافق دی چې هغه کافر وي. او موږ مسلمانان په موږ کې د دې د نفاق د دې علامتونه یو علامت وجود د یو درجه عملي منافقان به موږ هم یو کدو د دوه درجو منافقان هم یو کدرو او کسنور باندې په موږ مونږ کېدل نو بس کان منافقا خالصا بیا موږ خالص کامل منافقان عملي اعتقادي نه لري. سمجھ را خبره دوا د منافق علامات قران کې هم کوم ذکر شوی دي. دا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. دا یو منافق علامت الله بیان کړی دی چې کله دوی مانځه لپاره فاسق نه په دې سستی کوي په مانځه کې سستی کوونکی چې کوم دی دا منافق دی. ها الله پاک دا قرآن پاک کې بیان کړی دی.
بس دې ولګي دا په خپل کار کو مشغول وسکو اکثر پټه نه کوي په جماعت سره هم نه کوي ځان له چې کوم دې سکه لګا ایک بیا کوي ولې بس سست ہے لگا د دین په معاملې کې سست ہے نور ډیر تکړه وي لگا ډیر طاقتور وي او ډیر ماهر وي په سونو کې خود د احکام مبارک چې کوم دې سکه لګا په دې کې سستی ده نو ایک دا علامت په چا کې د خدای پاک د منافق علامت بیان کړي د مؤمن علامت نه دی لگا او بل ځای کې بیان کړی دی یو علامت بل بیان کړی دی چې اوا لا يذكرون الله الا قليلا یو صفت د منافق چې کوم دی یو علامت دا بیان کړی چې دو الله نه یادوي مگر ډیر لږ څه کوي نه یادوي که یادوي کنه ډیر لږ یادوي څه مطلب ګوره د دې انسان سره د ناول کتابونه د قصو کتابونه نور د کتابونو کې د اخبارونه وغیره په دې کې به په ګرځو ټول شپه په دې کې سره لګا مشغول به لګا یا د کل لول راشه لګا سره لګا هر قسم کېل چی او هر قسم تماشې شي په دې کې په ګرځو د نن شپې پورې د ټول شپه چې کوم دې په دې کې سره مشغولي دا د هغه لپاره به سره ډیر وخی لیکن که وخت ور سره نه يذكرون الله الا الله د یاد د الله ذکر لپاره ور سره وخت نه یله د یو کې د تماشې د پاره شپږ ګنټه ټیم وخت شي اته ګنټه ټیم مباشر لګا ټول شپه چې کوم دې سکی په دې ګورو کې سجې لګا دا لوي اکی فوټبال دا نو وغیرہ وغیرہ ټول څه زونه ټوک جنه پور تاسو زموږ د هغه پورې دا شران دا بچ ټول دې څه چې کوم دې سي لګا ساعت په ټول ټوک باندې چې کوم دې سي لګا ور خوشي لګا لیکن تر دې ته پوس وکړه چې تا الله د ذکر د پاره چې تاسو استغفار د پاره سونه درود شریف د پاره سونه سبحان الله د کلمه تمجید د پاره سپر د یعنی د اشراق د پاره د ساخت منځ د پاره او د بشان کې ځان د خدای پاک نه دعا د پاره لکه تاسو په خپل معمولات کې د دې لپاره څو وخت لري چې زمانه مو ګټه لري لپاره زما یو ګټه دې لپاره چې د خدای کور ته راځم او په دې کې مو دا سوسو پیری ځان چې کوم دې کلمه تمجید وایم سوسو پیری ځان درود شریف وایم سوسو پیری ځان استغفار وایم دون ځان زه په دې ټیم کې نه کوم او دون ټیم زه دعا غواړم دې لپاره مسلمانان چې کوم دې سدي لگا یعنی شاید چې نه یو کوي نو هغه په نش باندې سګي لگا حسابي د منافق یو علامات ده چې د دنیا د هر کار د واستفاده سره وخی او خفا رغبت سره او شوق سره باندې کار کوي ولیکن تر سره وخت نه دغه وخت نه ورکړي د الله ذکر او د الله د یاد لپاره باندې لپاره سره متعین وخت کوم دې سي لگا دا نه نو په قران په کړي دي لگا او سلو چې کوم د حدیث نمونه علامات سری بیان شي نور تذکرہ په دې آیات کریمو کې دي تاسو ته وایي بعض د خلقنا هغه دي چې هغه وايي موږ ایمان وروړي په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې او ما هم بمؤمنین او حال دا چې دوی ایمان وروړي کې نه دي لکه څه دي لکه دې مؤمنان دي په جبه باندې وایي په الله باندې په آخرت باندې ایمان وروړي د دې تفصیل تاسو جوړیږي شو الله المؤمنان ندي اندرنه مولم کې نه دي لکه دا اقدل ده ودي سكا يخادعون الله يدعوك إلى الناس والذين دا خلق سرا آمنوا چه ایمان روان سوال پیدا کی چې بری دوکه خدا هغه چې کولې کی چې هغه علم دی د دې علم خلق سره دوکه کولې کی الله هو علم دی بكل شيء او علم بذات الصدور درازو په سنو باندې علم دی دا سره څوک دوکه کولې شي نو علماء دا جواب کړی دی چې اصل کې د الله پاک سره حقیقتا واقعیتا څوک دوکه نشي کولای خو د دې دا کار د معاملې د الله سره نشي دا لکه د دوکې وایي زه لکه د دوکې وایي نو ځکه چې کوم دی سره دا الفاظ د الله سره دوکه نشي کولای معاملې د دې نشي لکه څه لکه چې موږ ایمان راوړل په الله باندې او په آخرت باندې او حقیقت کې خوشته نه کړل نه خوشته نه کړه دا معاملې د دې نشي لکه معاملې د دوکه کوونکو لکه څه لکه د دې وجه موږ د الله سره دوکه کوي او د الله سره دوکه نشي کولای والذین آمنوا او ایمان والو سره دوکه کوي ایمان والو سره څنګه دوکه کوي لاندې په سره شي کنه ایمان والو سره دې ځای کې او ایمان راوړل او دا لپاره خبرې په خپل باندې وکړي چې الله باندې فتونه باندې چې موږ ایمان راوړل ته الله او پر د آخرت ایمان والو سره دې تذکرہ کوي نو دا دوکه او دغه کوئی ایمان نه راوړل الله پاک باندې او د آخرت باندې دا دوکه سره ظاهر کې یوسلی او باطن کې کوم څه دي پنځه وما يخدعون وجودك نكي الا انفسهم مگر خپل ځان سره الله تا کوئی پورا
دیو د ځانونو سره دوکه کوي څه مطلب د دې دوکې وبال چې کوم دی د دې دا انجام چې کوم دی بد د دې سزا چې کومه ده هغه سره باندې مخامخ کیږي د ځان سره دوکه د ځان سره سړي لکه د ځان سره بد دی لکه مشرانو متل لکه نه مشرانو ډېرې متل د قرآن تفسیر دي سړي لکه د قرآن تفسیر خپل الفاظ کې کړي دي لکه خدای د ذات دی بد دی د ځان دی لکه د دوکه کوي نو دا دی بد دی نو په ظاهر کې خو دې د مؤمنانو سره دوکه کوي خو په حقیقت کې د دې چې کوم انجام دی بد دی هغه د ځان سره دی دا ځان سره کوي ځان سره څه کوي لکه بد کوي وما شعور نه لري لکه شعور معنا علما کوي یعنی دیو احساس پکې نشته لري یو علم دی یو شعور دی علما په دې کې دا فرق کوي چې علم چې کوم دی نو دا خاص دی د عقل ورته فكم مخلوقات الله قد عقل أجوله لنا لكن إنسان شو جنات شو ملائك شو نو عقل دا کوئی سر خاص ہے سره لکه عقل او قوم چې موږ وایو دا غي سره خاص ده او شعور چې کوم دی کنه شعور دې ته ویل کېږي چې انسان خپل ځان باندې سسونه محسوسي لکه څنګه لکه سسونه محسوسي لکه ټول حیوانات چې کوم دي دا ګرځي محسوسي فلزان باندې سره لکه حال د ګرځي محسوسي لکه او حال د یخني محسوسي حال د ولې چې کوم دي سره محسوسي حال د تند چې کوم دي سره لکه محسوسي لکه دسی کته دسی جوړ ځای او ورنځ د کوم ورته دا محسوسي چې راځي سره ورته دا احساس دا شعور دی خبر ورسې نقول الله قبل دي منافقان مبارکه چې کوم دي نبي شعور کړی دا او ما يشعرون چې دا د حیوانات بدتر خلق دی حیوانات چې کوم دي د ځان سره خیر او څه لګا او راحت چې کوم دي څه لګا کوم څه څه لګا محسوسي لیکن دیو ته خپل نبي تر خپل ضرر احساس نشته لګا دي چې کوم منافقت کوي کنه د دې د ضرر احساس دي په نشته دي د ساروي خو سارو د خپل ګرمۍ یخنۍ او د خپل ولګي او د تندې وغیرہ چې کوم دې سکیږي لکه یعنی د ضرر نشي او د نبي د شي چې کوم دې سکیږي لکه احساس وکړي نو الله دې د شعور په وکړه چې دا د زناور نه هم بدتر خلق دی یعنی دیو کې د خپل هغه ضرر احساس نشته دي چې ځان ته ضرر رسي په دې منافقت سره او سره کوي نه سره دا احساس نشته د زناور نه بدتر یقولون من پسنددو کی مرضون بیماری دا مرض نه مراد چې کوم دی د نفاق دا بیماری ده څه ده دا نفاق څه بیماریان جسمانی دي لکه ٹھیک شو کنه د کوم مرض نه خبره ده مرض بیماری ویل کیږي او جسمانی بیماری مراد نه ده په جسم باندې ورو مو خبره غربه لګا لیکن دا بیماری د پسند کې د نفاق بیماری چې په ظاهر کې پر دې سره لګا دی موږ ایمان ورته الله او د آخرت باندې او فضل کې کوم دې سره لګا خبره نشته دا د نفاق دا مرض دې پړې پروت دی وجدابوت من فزادهم الله مرضا الله پاک ته دوی د نفاق دا مرض او د بیماری چې کوم د تاسو لگا دا زیاته څنګه زیاته شو نیکان خلک چې په الله او د خپل په ایمان راوړل او نیکیان کوي شو کنه او خپل نیکو کې کوم د ترقی کوي او زیاتی سګي زیاتی او دا کوم منافقان دي چې څنګه ورته شپې کېږي نو په نفاق کې کوم د دوسګي کې لگا ایسي وواله او خواله پاکي کې کوم د سګي کې لگا ایکي کې پکې ولهم عذاب الیم الوجود فارا درد ورکون کې چې کوم دې سره عذاب درد نتیجه ده دا نتیجه ده چې د څه قسمه خلقو د فارا چې کوم دې سزا سره الله وایي درد ورکون کې عذاب الیم سزا درد ورکون کې بما کانوا یکذبون په هغه وجه باندې چې دوی دروغ او سبب سره دا هغه چې دوی له عذاب دردناک ورکولې کې دروغ وایي کنه دروغ دغه دي کنه چې په ظاهر کوئی مو په الله باندې او په د اخر ایمان راوړل او په دې چې کوم دې ایمان نه راوړل دا دروغ دي کنه دا واقعي موږ د دروغ تعریف کړو دروغ د واقعي خلاف خبره کولې کې چې په واقعي کې په نفس الامر کې په حقیقت کې خبره هغه شان دی او دې کې نه د دې په سبب باندې کوم دې سړي له عذاب دی ورته دروغ منافق وي هغه لپاره عذاب دی دا دروغ د واقعي خلاف خبره چې کوم دې مسلمان کې دا مسلمان صفت نه دی لګا دروغ مسلمان صفت نه دا صفات دا صفات چې کوم دي قبيح صفات تکا دا الله منافقان ذکر او هغه باندې دا وګړه ته چې کوم څه کې لګا ته ذکر دی دا مونږ دي لګا مؤمنان صفات دي وإذا بلغي شو بل شيء لهم جوتا لا تفسد فساد الأرض فسمك قالوا إنما يتنب خبر نحن مسلمون إصلاح ممكن لنا فساد سكوا إليك فسمك
ګور الله پاک د ځمکې او د اسمانونو اصلاح چې کوم دی دا په اطاعت کې ښودلی دی. یعنې د الله د احکامو اطاعت ته کې د الله احکام پوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کې د هغه په سنتو خپله زندګي تېری دا اصلاح ده. دا د ځمکې او د اسمانونو د کائنات اصلاح ده لکه. لیکن ته د الله اطاعت نه کوې لکه د الله نه باغي د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې خپله زندګي چې کوم دی څه کوې لکه نه تېری لکه. کوم کارونه چې الله د الله رسول منع کړي د هغې نه منع کېږي. د کوم کارونه چې حکم کړی دی هغه نه کوې پاک صفا ملغوطه ده. دا فساد دی په ځمکه کې ښه. نو دا اوس ګوره دلته چې کله ولې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ لکه د دې کفر نه د دې نفاق نه د دې معصیتونو د دې ګناهونو نه د دوکې د دې لار نه خلاص شئ. جواب یې څه وایي انما نحن مصلحون. موږ فساد کوونکي موږ اصلاح کوونکي یو لکه څه لکه موږ اصلاح کوونکي یو لکه ونو اصلاح څه ته وایي؟ اصلاح او اطاعت ته لکه د الله اطاعت د الله د رسول اطاعت د کائناتو اصلاح ده. نو خو دې کوي نه لیکن کوي فساد او دعوه چې کوم دې څه کوي لکه د اصلاح کوي لکه. نو دا اوس راشه دا د منافق علامت دی ښه چې دلته ته ګورې که نه نو دې به کوي په دې ځمکه د خدای کې چې کوم دی د خدای او د رسول نافرماني د خدای او د رسول د احکامو خلاف به چلېږي لکه. لیکن که ته ورته ووایې چې باید دا کار وکړې یاره مونږ خو ټول اصلاح کارونه کوو مونږ کم کار چې کوم دی هغه د فساد دی مونږ کم کار چې کوم دی څه دی فساد. حالانکې هر کار دی د فساد هر کار به یې صحیح د فساد. ولې ما تا ته پاکه معنا وښوده چې اصلاح څه ده؟ اصلاح د کائناتو څه ده؟ د الله اطاعت د الله د رسول اطاعت دا اصلاح. که چېرته ستا قول او فعل د دې سره موافق وي خو هغې کې اصلاح کوونکی دی ټیک شو. خو که چېرته د دې خلاف وي نو تاسو دعوت وکړه ته صحیح مفسد یې لکه د دې کفر او نفاق دا د لوی فساد دی شرک او څه دی لکه د الله پاک د رسول مخالفت او د قرآن چې کوم دی څه دی مخالفت. دلته کله وویل چې تاسو دا کارونه مه کوئ دوی مونږ اصلاح کوونکي لکه نو دا بل علامت چې کوم دی څه دی لکه ذکر شو لکه او پهچان خو مونږ کوو که نه لکه سړي ته به ګورو که نه چې دی مصلح دی که دی مفسد دی لکه د هغه دعوت ته به ګورو چې او دی دعوه کوي واقعي دغسې ده که دغسې یې ټیک ده که نه وي بس دی خو د هغو په شان دا علامت په ده کې څه دی لکه موجود دی. نو هغه خو اعتقادي منافق دی کافر دی او دا مسلمان عملي منافق دی لکه اعتقادي نه دی لکه دا فرق دی. الا خبردار الله پاک وایي خبردار په خبر سره وایي نو بېشکه دوی چې زموږ مسلمانونه دوی فساد کوونکي ولکن لا یشعرون. لیکن د خپل د دې دومره د حد نه تېروتي دي لکه ټیک دی چې د دې احساس ورته نه کېږي چې دا موږ څه کوو لکه فساد فساد ته چې کوم دی اصلاح فساد ته څه وایي اصلاح وایي. وإذا قيل لهم قاتلوا جوال شديد آمنوا جيمان راوي كما آمن الناس لكسر جيمان راوي خلقوا قالوا دواي أنتم من جيمان راوي كما آمن السفهاء لكسر جيمان راوي يعني بالكفار. والدور في القرآن أولين مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابه أن يشهد سنت جدي صحابه إيمان راوي إذا بشان إيمان راوي داو ایمان زموږ لپاره معیار دی ټیک شو ځکه هغوی ایمان راوړي. نو دوی څه وایي لکه دې وقوفانو یعنې هغه رښتیني ایمان والا خلک هغه د الله پاک په دین باندې او د الله په نبي باندې خپل مال جان هر څه قربانوونکي خلک لکه هغه د دې وقوفان دي. دا خلک هغه څه وایي وایي دا وقوفان د سفهاء دي. ولې دې وقوفان دي؟ وقوفان د دې ډول دي چې هغه دې نو وایي لوی بلوغ اشته چې دا یو سره دی محمد صلی الله علیه وسلم درته چې کوم اشاره کوي یار چې دې ته څه وایي هغه وایي بغیر او د سوچ او د فکر سوچ او فکر په خبره کې ده خو سوچ او وایي ته پڅو بس هغه نه خبره ورسې او خپل وطني موږ ته کوی نه باندې قربان خپل کور کړي وطن ته کوی نه باندې خو دا پرې دا پرې هو په دې هغه شکر الله په دې پر مدینه ته لاړ چې مدینه ته لاړ سره ورته دې واپس راغله یا وایي دا وایي اقل دی کورونه پرې هو د وطن پرې هو ټیک شو څه خبره ورته کوي هغه چې کوم دې سګي لګا دې مدینه او سوچ او فکر پکې نه کوي خبر باندې ورسې عقل خدا دې عقل باندې به دې دا واچو هغه چې په خپل بلډینګونه جوړ کړي ځان چې دې دولت جمع کړي لانه سره دې دولت جمع کړي بیگ په دې څه نه جوړ کړي چې دا بلې امسته وځان زه خو سوار نه امسته ویل سوي لکه سوار نه امسته ویل
نو هغه خو چې د دې اسلام دراتلو نه مخکې د دې پیغمبر دراتلو نه مخکې د پیغمبر شوی نو د داخل اصول حال لګل دي حال خوله دا خلکو تجارتونه وو خلک پیسو خاوندان دي اقتدار سره او یاره چې کله دا ایمان راوړل او د دې سړي باندې کوم څه دي لکه دا مشتخبل ارعا سره چې کوم دې سړي خلاص داس ولا تنه دي لکه ځکه ورته مزه کې دنیا سوالته دا عارضی او دا اس دنیا چې دې دنیا متعلق دا لږ دی او په لار روان دي او یو د بيزي یو ورکوټه بچي مردار پروت دی لکه څه لکه حدیث په کوم دی دا لږ یو صحابه راغون په ورته دا په یو درهم باندې تاسو سوال ظاهر خبره ده چې باید یو بيزي ورکوټه بچي او مردار پروت دی تاسو په دې عمل اصل نه سو به کېږي دا خبره وکړه صحابه د طرف چې کوم دي دا عارض وکړي دا رسول الله په سوق باندې دا کوم مردار بچي نه دا الله دې په یو ډول ورته الله د دنیا د دې نه زیاته حقیقت ده تاسو چې څومره د بيزي دا مردار بچي حقیقت دې کړه تاسو په یو درهم باندې نه اخلي لګا نو الله د دنیا چې کوم دي د دې نه زیاته حقیقت او زیاته دې چې کوم دي سپکه ده خبر ورسېږي نو دنیا دار خلقو پسره د دنیا د سوزونو موقت او عزت دی نو دا خو دنیا دار ده ځکه چې دا خو بیروفان دي د سره چې مرګ خپل کوم سره دا غنه موږ ځان خلاص کړل دا هغه خو دا وا چې اصول په چاره واستې دي حرام حلال په چاره واستې دي لکه هو چې ځان دولتونه جمع کړي ځان ماهونه جمع کړي ځان بلډینګونه چې کوم دي ځان جمع کړي دا عقل مندي و دا عقل مندي او هر څه په پاره هر څه ستې لګا په دې وجه وجه والله قبل سوى ثلاث خبرنا فغور سرور إذا القرآن وإنك إذا القرآن أو الدنيا إنهم يقينوا أشد خبر بهذا هم السفهاء الله ودا بيوقفان لذلك بيوقفان بيوتي لك ولكن لا يعلمون لك نفسه ذلك سنة لك يبي فخبر بيوقفان ما نهم نقوي يوقف سي بيوقفي لك أو بيوقفان ما نقوي جو أبي زمان كان بيوقفان دام السلسلة درجة سنة لك سره کوم چې دون خطوه عليه کنه چې خپل دی او په دې په یو ټول دی کوي لیکن دا دومره چې کوم دې ستې لکه تیر شي دي د عقل نه چې په دین نه کوي دا دوه بلکې کوم چې د کائنات او عقل من خلق دی لکه هغه څه ویل هغه څه ویل دا دې په حد دی نه حد تجاوز کړ وإذا لقوا الذين كفروا شراب فسر آمنوا إيمان ولا قالوا آمنا إيمان ولا درد ذكر إيمان ولا وصل كل يوم شيئا مؤمنا مسلم لك يا مسلمان أو إذا قالوا إلى شياطين وكل سرداران تعالى كفر كم رئيسان سرداران مشران قائدين كم دي كل جاهو تلاش ما بقوم راكب جتاسو تبي أنت وتاسو دا مؤمنان سرج كم دي إيمان داو كذا مؤمنان مسلمانان خبر ورسېږي انت هغه وګورئ راځي لکه هغه څه وایي قال دې والله ان ما مننا هنجو استاذ دغه نو استاذ مرګري دا ما کوم استاذ مرګري لکه نو خاطر دې چې مرګري نو ته په هغه کوم دی چې موږ ایمان نه ورته مسلمانانو استاذ مرګري انما نحن مستهزئون په خبره نه وي چې لکه خبره ده چې نو ته راځي موږ ټول مسلې په دې خبره باندې چې لکه لوګ وسره په دې باندې موږ ایمان ورته کوي کنه لکه مسلې پورې ته نو دا د دې په حالت بیان وکړه چې یو طرف تزيد اسلام ورغړې او بل طرف تزيد او اسلام سره مرګ دا مفاد پرست لکه مفاد پرستی شو لکه دا ورن دي حاصل ورواړي کنه که ایمان نه خارګي د ایمان جنت په محفوظ کیږي یا کنه لکه نو خطر ده وته کنه د خپل دغه مفاد لپاره چې وایي زموږ حکومت کاري شي د ایمان محفوظ د جان محفوظ د عزت محفوظ نو دغه مفاد دي مسلمانان او دې خو چې کوم دې بیا د کفر غلبه او زور د مشران دي چې الترا شاوي قائدین دي لکه مجاهد تاسو کې تاسو چې له الله عمر دې نه سمس خبرې پورې کوو پورې کوو سړیا نو اصل مرګ چې کوم دې سره تاسو دغه ته کې دې سره هم چې کوم دې نو ضرورتونه او وابسته دي لکه او یې دې لکه ارحمنا نو منافق دی علامت مفاد پرستی نه منافق انسان مفاد پرست دی چې لکه چې کوم څه کې د پیدا او د هغه څه کې لکه بس د انسان دا ګور دا انسان ته د دې سره هم چې کوم دې د سره دی لکه
دكسر جون أنت مفاد زكوا وسروا أو أنت أهم مفاد كم تيجي تدسر تدري أيوة دكسر مرجع شو لك نتاع سودا أن هذا الرجل جدا بدي تنشفع علامات كم تسلي لك أيوة موجود لا لا كنا تفهم أصل كلام لا زمني فاسد بس الله يستهزئ بهم الله بدور كي استهزاء بيو کوئی ان استهزاء کو کرنے تو بھی کہو اللہ پاک پر دین استهزاء بددین لوگ سزا ورسیل کا اول هو واسبلا على ولد نسيبة الله يقانون دي ولو مدهم مهلك ورقي بيبتلك الله مهلك ورقي لك مهلك ورقي لك الله سلالك ايه قانون دي فورا دي انسان قريب لك يتبير تبياني تديو بحبال سر الشيء کی جامل كفر بي اما دفاق دي ازلالك دي حقيت لك فاغيك يأمهم بسمي لك ايسا كردان لي حديث شريف الحديث ان الله تعالى يقول الله تعالى ليملي ظالما ظالم مهلك ورقي ديك شو كلا وإيه إذا أخذه حركة التي ولسي لم يبلده بيده جیسے کہ لگا اے نبی اللہ قانون دے ظلم دے انسان نہ فرمانے کے لیے گیا میں خود حقوق فرمان کے تو خود بندگان حقوق فرمان کے اللہ کو غریب کی طرح نسی اللہ والا مدد کر کے کل جراؤ نسی لم يبلده بے خلاصے نہیں ہاں کیسے خلاصے نہیں ماتا تو یہ عمر کی ذکر شمی کہ اللہ والا غیر مخلوق نور کریم لگا سبھی لگا ظلم کفر معصیت لگا بس مگر کی قسم فساد لگا لیکن چکر اللہ رہونی ورکنا ابو تدرانی ورکو کی بیا دا ایمان رہونی ٹیم میں رہے لمشہ بس بیا دا اللہ میں ورک سیو چبت امت پرشتی وسلم حاضر ہے امت پرشتی رہے انہیں تعلق در آخرت سر قائم شی اور در انسان تعلق در آخرت سر قائم شی بیا ایمان میں غیر لباتی کی بیا ایمان نوڑے لکھ سنجی فرعون نوڑے کنا مائی ایمان نوڑے تو عرب موسیٰ و حارون بانی وہی نہیں لکھا کہ دریاب کی روشو وہاں پرشتی ہوئی بد آخرت منازل ہوئی دنیا وصل لك ایمان قبول نہ دے کرنا اللہ بیا جسی غریب کی راوی سی چې بیا د کم دې دې ایمان راوړي هم قبول نه دا څنګه تاسو ته رسول الله قیامت پر باندې ټول کو ایمان راوړي ټول کو ایمان راوړي چې واقع دې کار سي ولې دا کړل لگا لیکن ایمان بیا قبول نه نه ایمان بیا دې ایمان په دې دې کوم دې سره لگا په بیرو قبول نه کوم کچ په موږ یو پاتې نه نه دې او کسنامې دې د مر پرشتي دې ما کوم خلک او اولاد دې مر پرشتي دي نما تاسو دا رسول ذکر نه دي چې وایي ایمان دې دې بیا پاتې کیږي دا مسله راځي دیکھو بندہ وہ وقت کافر دی دنیا میں تو ایمان راوڑی تو نمبر پرشتی دے تعلق آخرت سے قائم شے فقط بود دی ایمان کی وجہ سے ابو نے رزق ہوئی اللہ نے بولے ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی لا یملی ظالما اے ظالمان تے کم دے پتی دنیا کی کم دے محنت کرتے نہ اللہ قانون دے اذا اخذه بس کل چیرا ونسی لم یبلته دیت کم دے سے لگا غریب اتنا خلاص گرانی سمرا دا طاقت خاون ولې دی د مال خاون ولې دی د جیداتونو خاون ولې دی د افراد خاون ولې دی لکه څه شو کنه د ټول دنیا له پچا پیری لکه لیکن د خدای د ګریب نه بیا هیڅ شی نشي خلاصولای ځان چې خلاصولای نه افراد خلاصولای شي نه خپل مال دولت او اولاد چې د خپل اسلحه وغیرہ سره خلاصولای شي ومن الناس بعض تفقنا من آمن يقول شوائي آمنا مؤمن ورد الله فعلا من ورد بالآخرة ورد آخرة قالوا وما هم المؤمن أو المؤمن عندهم يخاطبون الله بكفه الله سرى والذين داخل سرى آمنوا شاهوا ما دروا وما يهدون أو يدركنك إلا ولا أنفسهم دخل ذا من سرى كفه وما يشعرون أو يشعرون من الذي في قلوبهم مرض بمارض فزادهم الله مرضا الله لله بمارض زيادة ولهم عذاب أليم الذي ذكرنا كذاب بما كان يكذبون فاغوا جبال جدود الرواي وإذا قيل لهم ارتجوا إلى شدود لا تفسدوا فساد مكوين في الأرض فزمكتي قالوا رواي إنما فخبرنا نحن مسلمون إسلامهم بيوت ألا خبرنا فخبر سروا ورد القرآن ورد القرآن بستون قتلهم بشغل جدي هم المسلمون الذي فسادهم جدي ولكن لا يشعرون لكن مثل ذي إحساس نشنا وإذا ورد لقيل جوا إلى شيئهم كنت آمنوا التصويمان رولي كما آمن الناس ويرسل الإيمان رولي وخلقوا قالوا رواي آمن من قيم الإيمان رولي كما آمن السفهاء لسنة الإيمان رولي وقالوا ألا خبرنا فخبر سروا ورد القرآن بستون كان إنهم بشغل جدي هم السفهاء وقفاني ولكن لا يعلمون لكن دون نبوه بدي خلق وقفاي وإذا لقوا الذين أوحدوا الجديد بالشدة خلقوا سرق آمنوا جيمان راولي قالوا دوتواي آمنا مقف إيمان راولي وإذا خلقوا الجديد الشدة الشياطين فالآغا كفار وسردارا متقالوا دوتواي إنما مستعصوا مرقري كمدش مفادئا إنما خبرنا نحن مستهزئون مفاقوسة الإيمان خبركم داهم وطوفكم داهم الله والله فاكر يستعجلوا بدل ركوبهم بهم دوتواي مدهم واسمه وكيد تفيتوا يعني الجديد مخبر سرق شيء قيامهم صلى الله عليه
يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الله القران سلام محبت فإذا غير القران سلام محبت زياد الله القران من الفقه نسيك الله تكون في العمل والتوفيق نسيك الله من الاستقامة نسيك الله من الإخلاص نسيك الله بقدر كلام بركات باندې خدای پاک او موږ په روحونو د جسمونو څومره بیماری الله په قومونو کې دې زموږه خویندونه مشران کشران نارینه زنانه پس پتاوي کې خدای دې کلام په برکت باندې شفای کامل عاجل دې مستمر نصیب خدای چې سجده دې ته دې خدای دې کلام په برکت باندې ټول مسلمانانو خدای هر مسلمان چې خدای په څه مشکلات مبتلا دي خدای دې کلام په برکت باندې مشکلات خدای ټول مسلمانان خدای پاک دې دنیا کې ټول مستفیدو د ایمان سره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد